اجي کتونکو د ټیم کې تاسو کته چې مونږ موجود یو په چمکنو کې د قومي پښتونخوا جرګې شاهد بلال صاحب په حجره کې دلته کې شمولیتي پروګرام مونږ روانه ده. شمولیتي پروګرامونه شروع دي څه ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو زه د خپل قوم ډیره شکریا ادا کوم. مخکې به مونږ دا سوچ کولو چې زمونږ دا قوم چې کوم دی بې غیرته شوی دی او دې کې ټول په بړستونو نه نوتی دی او روزي نه، خو هغه غلطي زمونږ د مشرانو په دی و لکه زما غونډه کې د کسانو چې مونږه راوتی نو مونږه د کردار په حیثیت باندې د نرتوب په حیثیت باندې د مظلوم د حق د غشتو په بنیاد باندې مونږه را پاتېدلی نو. قوم په مشرانو اعتبار نشته او د مشرانو په قوم باندې اعتبار نشته. د مشرانو په قوم باندې اعتبار نشته نو هغه ډاکوان دي ځکه چې هغه د ملک ټول وسایل اوچتي او د لاندې خلکو په دې نشته چې د هر سبجیکټ لپاره خپل اداره جوړه د خو یو اداره هم کار نه کوي. مونږه سرکار ته دا وایي چې کومې ادارې فضول دي ختمه کا. د دې نه مخکې چې موږ هغه ته تیلی ورته کو اور ورته کو دا ختمه کا. ساده او په سوچه پښتو کې سوچه پښتانه زاګه پښتانه خو په پښتو کې د توي چې د ادارې ختمه کا. کچره ته چې نه د دې افادیت بیانو نو زه به تاسو یم چې پاکستان کې د ټولو نه فضول او کمزور ترين اداره چې کوم دی هغه سوشل سکیورټي ده او په فارن کې د ټولو نه مضبوطه اداره چې کوم دی سوشل سکیورټي ده. البته څه کوي دا غيو د پاکستان صرف معمولی فرق دی. په دغه باندې موږ دا قوم روچتو او خلک ځان سره ملګری کو او موږ سره روز پرودا تکړه نران ملګری. موږ ګوره سیاسي پروګرام نه دی چې موږ د دې کې تعداد چا 2000 کسان نه وصل 4000 نه مونږه قسم دې خلکو ته وایو چې مونږ ته لس کسان کینوي خو لس د سکیدوي چې هغه لس زره شرمي دا د مونږه موقف ته. نو په فارن کې د سوشل سکیورټي دا د کچریتا سره نوکری نیوي اوبه نوکری درکې ک واده دې نه کړي د واده بندوبست بدل کی دغه پیسې بدل کوي ک گاډي د سرني گاډي بدل کوي ک کور د سرني کور بدل کوي ک نور څه ضرورت دي اوبه درکې او تانه په تنخواه کې او روزګار به هم درکې او چې کله ته بیروزګار شې نو بیروزګاری الاونس بدل کوي دا د سوشل سکیورټي سیستم دی په فارن کنټریز کې. په پاکستان کې څنګه دی ویره ډیسپلین چې بس سړی نه جوړ شي نو ډیسپلین ورګه دا زموږ سوشل سکیورټي ده شرم پکار دی اوس پورې د څوک را پانه سي چې هغه په ملک کې ریفارمز راولي. نو مونږه سرکار ته تاسو په توسط سره سرکار ته مو عوام ته وي انټرنیشنل کمیونټي مو ته وي او اسټابلیشمنت ته وي چې کوم سړی زما د ملک وسایل دا به په غلطو لاسو کې ورکي ازما دشمن دی او زما د ټول قوم دشمن دی. کم سړی چې به د IMF نه قرضالي هغه قرضا چې هغه د عوامو په فایده کې نه دي او هغه د اکابرینو او د لوی طبقات چې ځان ته وي مشران واکداران دا هغه واکدارانو په مفاداتو کې هغه د په میس کې تقسیمیږي دا د IMF قرضې به نور په پاکستان نه نالي او کالي ولا چې تاسو مړی مرا پاسو ګوداغي نه سرمنو باسو او داغي قرضه مونږ ورکو ولا که تاسو مړه په پاکستان کې نه چې په فارن کې مونږ وخت نه تیرای ځکه چې مونږ انټرنیشنل امدادي ډیکلیریشن ورکو تاسو په توسط سره چې هر هغه ملک چې هغه د پاکستان او داغي د عوامو مخالفت پکې دشمنی وکي ازمنګ د ملک دشمن دی ازمنګ د قوم قومي دشمن دی او چې هغه کافر دی ولې نه خو چې زما د ملک او زما د عوامو د فائدې لپاره کار کوي زما دوست خیبر پختونخوا قومي جرګه که زمونږ ملک مخالفت کوي پختونخوا قومي جرګه باغی ته هغه ملک ته ضرور ولې لاس ور کوي. څنګه چې سر تاسو خبره وکړه چې دا ادارې د ختم کړي شي چې کوم صحیح کار نه کوي او فضول دي کرپټ کسان په دغه ادارو کې راغلي دي نو هغه د ادارې بدنامي کړي دي. بالکل دا تا ډېر خپل خبره وکړه په هر اداره کې د ټولو نه غټ بشر چې کم دی چې پاغي براجمان وي نو داغه د لاندې چې کم دی شل ډیر سلويخ یو نیم سل 200 300 زر 800 کسان کار کوي. کله چې مشر ټیک شي نو ټول ټیک شي لکه یو ایماندار CCPO چې د کم ډیسټریکټ راځي لکه ډیسټریکټ پېښور نو ټولو تاڼو چې سونه کرپټ SHOs وی ټول خو نیوي خو تقریبا چې کم وی اغي ټول یو بل ته وی چې بای انډرګراوند شي او اس قسمه غلطي سو پورې چې CCP سیب ناشته نو کوچره هغه شپږ میاشتې اته میاشتې پورې ناشتي نو دا ځین کې اوساته چې اته میاشتې پورې دغه د ایماندارۍ د وجنه په ټول خار کې امن وي دا ډېر لوی احسان دی ځکه چې کله بیا دغه نه پس بل حکومت بل کس راشي نو چې هغه غره کې ډیلیور نکړي نو دغه پته ولګي چې دا کرپټ دی لکه ته د کرپشن د پاره هم یو پیمانه ساتي یو ایماندار ته راوستو او یو د کرپټ راوستو ایماندار چې کم دی ملک لوټ کو
او ادارې تباہ او برباد کړه، عوام ته تکلیف ورکو او د بیمانه او چې کوم ایماندار دی هغه ته فایده ورکړه. دا سمپل پیرامیټر دی. مونږ دا خبره کوو چې د علاقې چې کوم د ادارو چې کوم واکداران دي هغه نه مونږ ته پوس کو چې کوم سړی به غلط زی او مونږ په کمبه کې ځوړندو. مونږ په هاي کورټ او په سپریم کورټ سزا پدې نه ورکو چې هاي کورټ او سپریم کورټ هغه ته فایده نه ورکي. هاي کورټ او سپریم کورټ چې کوم دی هغه په انجسټس باندې بیس فیصله کوي، ډیلینګ ټیکټس کوي. هغه انصاف چې هغه په 24 غنټو کې ورکول شي، لکه څنګه چې 12 بجې د شپې عدالت لګي نو دغه خوخه ده او 12 بجې فیصله وچتي د ټول ملک قوم تقدیر بدلي. او چې کله غریب او دغه نو 55 کاله 50 کاله 40 کاله 10 کاله 20 کاله هغه غریب لګي د پیسو نم خلاص شي، تکلیفات شي، پلار دوی ته وصیت پری دي چې دا کار مالو کا دغه چې دا عدالت خلا فیصله نه کړي. نو دغه رنګي ډیلینګ ټیکټس او انجسټس والا چې کوم شیزونه دي دا به مون ختمو او فوري انصاف ان شاء الله په دې ملک قائميږي. غریب وګړي ته خپل حق دغه په کور کې ملاويږي. دا چمکنو عوام لسه پیغام ورکوي د شاهد بلال سے پوجره کې موجود یې دی حواله. جی د چمکنونو مخکې به دا خبرو کما چې د پیښور یو ډیر غټ شناختو تپه بمن، تپه خالصه، تپه داودزه او تپه خلیل او مرکزی پیښور دا 15 قوتونه به په خوا د پیښور مرکزی قوت په د وال سیټي لاندې غوس خو اعتماد لري د پر راغې. مونږ د پیښور یو طاقت جوړ کړی دی او سلور تپې مونږ ټول واپس چندې کوو. زمونږ شاهد بلال چمکنی زمونږ یو نر بهادر او مهنتکش او د غریبو سره د امداد او داغي ته د کور ته داغي د انصاف ورکول یو جذبه کې وا خو ډیره وړه سطح باندې وا. اوس دا چې هغه مونږه سره سویچور شو نو هغه د مین سټریم کې داخل شو. اوس هغه ټول خیبر پختونخوا او ټول پاکستان سره کنیکټډ شو، ځکه چې زمونږ کوم مین ګروپ ته نه کې مونږه چې کوم د پالیسي مطابق فیصله ورکو نو پای کې د پاکستان څخه چې د سعودي عرب، د کینیډا، د یونان، د دوبۍ مختلفو علاقو تر انډونیشیا ملیشیا پورې د ټول ملګری چې کوم دي موږ سره کنیکټډ دي او چې کوم دی کې زموږ ملګری دي نو زموږ د ملګرو یو خاصیت دی منشیاتو خبره ده. منشیاتو د پاره مونږه پرون د انټي نارکوټیک فورس والا سره خبرو کړه. هغه پرون مونږ لټ سبا ټایم را کړو، سبانه ټایم هغه د دې وجه نه پوسټپون کو چې هغه دا ویل چې مونږ جرګې ته خدا قتل چیرې یو 100 مشران به اوس پتاو سره مونږه خپ په خباندې ودرېګو او چې کوم سټاسو سټانس ته او زموږ سټانس ته چې د ملک نه د دې آیسو او د دې نشو د دې بیماری مستقل تور باندې خاتمه او دې کې چې کوم ماشوم په دې کې انوال دي چې کور والے په دې تنگ دي چې دا مونږ مړ کو کومګه جیل ته ولګو کوم چلتا د دې ټولو سيزونو چې کوم دي بهترین حل به پښتونخوا قومي جرګه اوم د دې ادارو په توسط سره درکې. او زه اوسم ANF ته دا وایم چې مستر ANF کچره تاسو زما د ملک غټ غټ ډرګ بیرونز دا تاسو مونږ ته په 2-3 میاشتو کې دنه په کمبو کې زوړن نکړل نو بیا به عوامي طاقت پاسي او تاسو سره به احتساب کوي او هغه سره خو به کوي ځکه چې هغه د وطن بچي. خو کوچري ته په دی وجه نه نيسي چې ته یا تاسو جرنیلان یا تاسو ججان یا تاسو بیروکراسي دې سره په دې ګټه کې شریک دي نو دغه شراکت به کم دي ان شاء الله د ازغو او د وینو عامل به جوړوم او د دې د بچو د دې د کور او غاړه کې به ان شاء الله چو جرګه خو د پښتو شان دي او جرګه د قومي جرګې بنیاد چې زمونږ ستر مشر خالد سلبي کې دي عموما اعتماد کړی دی چې موږ دې کې ودنا روکن واغ شو ځان سره ان شاء الله دا اجري بابادو زمونږ د دې مشر دا مشن دی چې زمونږ د پښتنو سونه مسلې چې دي دا زیاته تر چې دی موږ دا کوشش کوو چې دا په اجرو کې حل شي ان شاء الله د اجري جابادي پښتانه جوړي ان شاء الله ډېر مسلې به زمونږ داسې مشران چې موږ سره د حکومتي چارواکو نه بغیر به ان شاء الله موږ حل کوو. موږ قومي پښتونخوا قومي جرګې چې د سونه مشران درغلي دي د باندې مکمل اعتماد کوو او ان شاء الله موږ دې سره شاته ولاړو. ډېر مهرباني شکر. پهله تاسو میډیا ټول مشکوري ما او بیا بلال شاهد بلال نه ډیر مشکوري ما زمون ډیر او تکړه مرګره دي او بیا ناظم صاحب هاشم زمون ډیر په خوانه مرګري دي او ان شاء الله دوی چې په کومه جرګه کې موږ سره یو ځای شو نو دا یو ډیر د فخر ځای دی چې سوکانو کومه علاقه ده ان شاء الله د خو مخکم خدمات کړې دي خو په دې جرګې توسط باندې نو ان شاء الله د هر خبره به حل کیږي. هغه وجه دا ده چې زمنګ مشر ډېر یو مخلص انسان دی، یو نر انسان دی. مال خپل ذاتی تاسو لا پته ده چې ډېر غټ مشکلات پیدا شوه او د مینی پټرولیم په باره کې نو الحمدلله نه مې پیسې لګېدلې دي او نه مې روپۍ لګېدلې خو د مخلص مشر په وینا باندې زما ټول مسلې حل شوي دي. ما شاهد بلال
او جی مانه ډیمانډونه هم شوي خو الحمدلله د مشر په وینا باندې زما ټول کار شوی دی او زه د دې حجرې د دې مشرانو او د شاهد بلال او د ناظم صاحب او خپل د چیرمن صاحب ډیر شکرګزار یم. د قومي پښتونخوا جرګې شاهد بلال صاحب په حجره کې دلته کې شمولیتي پروګرام او موږ سره دې ټیم کې موجود دی د ټولو عوامو صدر اکبر صاحب د دوی خبرې اترې. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو څنګه پته ده چې روجې ته لږې ورځې قریب دي د موږ په پاکستان کې ډېر مالدار خلک شته ښه وسواله خلک شته د غریب د ګاونډي چې کم دی خیال وساتي ځکه چې نن سبا روزګارونه نشته کارونه ټول بند دي ملک اړې غړې دی ځکه چې نه ځمکې خرڅېږي نه دوکانونو کې څوک سوداګانې کوي او خانان چې کوم زمونږ وزیرالان دي یا کوم زمونږ نور چې کوم په اسمبلی کې ناستي نه خو د هغوی د تیلو له خبرې نه د روټۍ له خبرې نه د ګرانۍ له خبرې نه د ارزانۍ له خبرې صرف زمونږ غریب سړی تباه وي زمونږ ماشومان پکې تباه وي زمونږ کلو کې چې کوم غریبانان دي نن سبا په هر یو مالت کې لس بېروزګاریانې چالو شوي دي زمونږ د ملک له چې کوم تکړه روزګار والا خلک وو هغوی لاړل بار ملکونو ته زمونږ ملک کې څه پاتې شو صرف جنگ او جګړې پاتې شوې او ټولو دوستانو ته خواست کوم د غریبو خلکو سره امداد وکړئ غریبو خلکو له وړه والی د غریبو خلکو له د روجې دپاره راشن والی په دې بدله الله هم راضي شي چې تاسو غوښې خورئ تاسو چرګان خورئ او غریب سړی رزق تاریاني نو د دې بدله الله تپوس کوي او کومې تاسو دا روجې نیسئ او په مړه خېټه روجې نیسئ یا ایسي ګاډو کې ناسي یا نور څه کې ناسي او غریب سړی په تکلیف کې په عذاب کې ټول ورسره تاسو په عذاب کې به د هغوی په ګناه کې به یې نه ستاسو دا روجې قبلېږي د دې له مخکې د رجوع له شروع کېدو له مخکې د غریب سړي دپاره څه غم وکړئ زکاتونه وباسئ د غریب سړي د ګاونډي خیال وساتئ الله به هم دله راځي قوم به هم دله راځي په دې دنیا به هم سترګې اوچتئ او په هغه دنیا به هم سترګې اوچتئ ځکه یو ځل به موږ د قبر ته ځو یو ځل به د ځمکې ته ځو دا دولت او دا ګاډي دا جیداد هر څه په دې دنیا پاتې دي چا ځان سره وړي نه دي خالي لاس راغلي او خالي لاس په ځو. زه خان علیمه د دلرزاق روډ ګلوزی بیل نیکو خان ارګنایزر زه د قومي جرګې د خالد ایوب صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه مونږه کله نه دا میشن چالو کړی دی نو هغې کې هغه زما انټري کړې با کېده چې کم دی نو ورسره هر ځای ته تر کرک او تر ثابت صوبه کې ورسره ګردو لګیا دي اکټیویټیز کوو زه د هغه ډېر زیات مشکور یم یقین وکړه چې سیاسي خلکو زمونږ د ملک دا ډېره ښکلې ګلدسته ده دی راله غرقه کا ورانه کا نو یقین وکړه چې سیاسي خلکو نه نفرت پیدا شوی دی واحد یو سهارا خالد ایوب صاحب الله راته چمکو کړی دی انشاءالله چې څنګه د میشن روان دی انشاءالله مونږ به ورسره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ولاړ یو. شاهد بلال صاحب شکریه ادا کوم او د ناظم صاحب هم شکریه ادا کوم چې دوی مونږ ته په چمکنو کې قومي جرګې ته دعوت راکړو او د چمکنو ډېر خیرتي پښتانه خلک دي او انشاءالله زمون چیرمن صاحب د خالد ایوب او د پښتون د پاره आवाज وزکته دی پښتون نن سبا ډېر په تکلیف کې دی ډېر په پریشانۍ کې دی کرپشن زیات دی د اسوسکلو مسلې زیاتې دي په هر یو کور کې نن سبا یو د اس کې نو زمون چیرمن د دې خلاف یو بغاوت کړی دی پښتون سره انشاءالله یو یووالي لپاره مونږ ټول پښتون قومي جرګه مونږ د هر ظالم خلاف یو او کوم چې د پولیسي خو ولسي خو هسپتالي خو صحتي یا تعلیمي نو انشاءالله زمون چیرمن صاحب زمون په شا ولاړ زمون سپورټ کوي او زمون چې څومره ملګري دي ډېر قومي جرګې نلان خلک دي نو الله په فضل او زمون لیډر نل دی چیرمن خالد ایوب نو مونږ د قومي جرګې ډېره شکریه ادا کوو زمون شاته سپورټ هم دی. ټول نه پهله خو ستاسو ډېره مننه زما تعلق چې کوم دی هغه د چراډ علاقې ځلوزۍ نه دی او زه ارګنایزر ډسټرکټ نوشهره پښتونخوا قومي جرګه یم جی او بس زمونږ منشور زمونږ کومې خبرې چې مشران وکړي مونږ هغوی سره لبیک دی او انشاءالله مونږ غواړو چې دا کم مسایل چې په دې کم جوړ دي ټول معاشره کې ټولې نو انشاءالله مونږ د دې خلاف جنگ دي او بس زمونږ منشور زمونږ کومې خبرې چې مشران وکړي مونږ هغوی سره لبیک دی او انشاءالله مونږ غواړو چې دا کم مسایل چې په دې کم جوړ دي ټول معاشره کې ټولې نو انشاءالله مونږ د دې خلاف جنگ دی
نو ان شاء الله موږ خپل قائد خالد ایوب صاحب سره یو او خپل علاقې د پاره به زه دا خبره کوم چې څومره چې په ټولو علاقو کې دا پروګرام روان دی نو ان شاء الله زه خپل ډسټرکټ نوشهره جلوزي چې کوم مسایل دي نو ان شاء الله هغه مونږ د خپل مشر نه دا توقع کوو د خپل او دغه نه چې مشرانو نه چې ان شاء الله دا حل شي چې کوم کې د جایداد ډېرې مسلې دي او د قبضه ګروپ مافیا چې کومه ده نو ان شاء الله مونږ د دې خلاف چې کوم دی نو هغه خپل مشرانو ته دغه وړاندې کړی دی مونږ غواړو چې دا مسلې زموږ حل شي. ٹائم ہمارے لیے نکالا اور خیبر پختونخوا کے اس پلیٹ فارم کے لیے تو میں آپ کی مشکور ہوں بےحد. ہم ایک پرعزم قوم کی طرح بڑھنا چاہتے ہیں ایک اجتماعی شکل میں اور ہمارا میسج جو ہے وہ پازیٹیو ہے. ہم اچھی ویژن کے ساتھ اپنی سوچ کو بڑھا رہے ہیں. ہمارے خالد ایوب صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ان کا جو ویژن ہے ان کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں, سلوٹ کرتی ہوں ان کی اس کار خیر کے کاروان میں. اور انشاءاللہ ہماری تمام بہنیں جتنی بھی ہماری رسپیکٹیبل بہنیں ہیں بھائی ہیں اس ملک کو قوم کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں ایک اچھی سوچ کے ساتھ. اور جتنی یوتھ ہے آنے والی نسل جو ڈرگز ایڈکٹس کے لیے اس حوالے سے بھی ہم کام آلریڈی کر رہے ہیں کیونکہ میں آل کے پی کے پولیس میگزین کے ساتھ ہوں اٹیچ. تو انشاءاللہ العزیز جو بھی ہم سے ہو سکے گا ملک و قوم کی خدمت کے لیے آخری دم تک ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ رہیں گے. اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ان ماؤں کی, ان بہنوں, ان بیٹیوں کی جو اس پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہوئی ہیں اور ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ہے اور ان کے مسائل حل ہو جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے بہت بڑا جزائے خیر کا عمل ہے. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. اجي کتونکو تاسو وکتل چې موږ موجود وو په چمکنو کې قومي پښتونخوا جرګې وی چې موږ خپل زاړه روایت جمدي کو موږ له تپو دغه ورکړې د ندا ته په حاله سکه راځي. خالد ایوب سے پیغام تاسو ورې د شمولیتي پروګرام او شو کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل پیام هبر پیښور.